بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. نو وس د دې قوانینو نه بعد د ګردانونو شروع کوي او په ګردان کې بیا کم سیګي دغه استعمال شي د قوانینو پای کې یو څو درې قوانین دا هم ذکر کوي. نو چې یو هو د وعده سیګي چې کوم دي کنه وعده نه چې کوم د فعل ماضی ګردان دی ناګه له ولې سره وعده جو پای کو قانون چې وعده وعدو وعدت وعدتا وعدنا وعدتا. نو په وعدت کې دا یو قانون چې لري دا کلمه چې پای کې و متجانسین نشي متجانسین یا متقاربین مطلب دا دی چې هغه دوه مخارج یو بل د نږدې دي یا د باندې یو مثلین وي. نو بری کې چې کله په دوه متجانسین نشي دال او تارج دال او تارج نو دال په تاسو سره بدل او تا پتا کې هم کول واجب دي. وعدت ویلګي وعدت نو دتا دال نو پتا سره او تا پتا کې هم وعدت ته تو شان که چې اول دال راشي او تار راشي بیا به دال په پتا سره بلې تا پتا کې کم دي او کله اول تار راغله او بیا دال لاله دا بلې نشته وو چې لول تار راغله بیا دال لاله نو بیا به تا هم په دال سره دال بدل کې راغو. قرآن مجید کې چې اثقلت دعوا الله اثقلت دعوا الله نو دلته ګوره لول تار بیا دال اثقلت دعوا الله پوه کله کوم د جانشین نشي الله تعالی به متعارفي الله لا ولې به موږ په دیم په جنس تر بدلو جنس په جنس هم نو په وخت کې دا کوم چلے دي بیا وعد تواتم دا ټول یو قانون دی. بیا د مستقبل څخه چې کوم دی یعیدو نه یعیدو دا په اصل کې یو یعیدو نو پرې کې یعیدو ولا قانون ذکر دی یعیدو دا یعیدو ولا قانون المستقبل والا په جدا تر ذکر کړی دی او دوی په جدا تر ذکر کړی دی. المستقبل والا په لنډو الفاظو کې خپل کار کړی دی چې هر هغه واو چې واقع شي د علامت مضارع مفتوحه او د کسره په منځ کې یا هغه واو چې واقع شي د علامت مضارع مفتوحه او د فتحه په منځ کې دا واو هدا کول واجب ته خوشک ولا نه چې عین د نام د مقابله په ضرورت بالکل حرف راغلی نو پای کې خو به اختلاف نشته چې اعتراض په کوم نشته دلته کې دا قاعده څه بیانې دی عینو ولا قاعده اول کې لیکلم دي چې واځ سرتيان دا قاعده په بل طریقه باندې بیانې او اوس په پیډي تکمیل دي هیڅ فائدې نشته. نو دغه قاعده څه بیانې چې هر واو چې واقع شي د یا او د کسری په منځ کې هر واو چې واقع شي د یا او د کسری په منځ کې واو واقع شي د یا او د کسری په منځ کې نو دا واو حذف کول واجب دي. پوه شئ ولې ذکر کړی دا چې دلته کې دا یا چې لکه دا کسره تقدیری ده سره کسره تقدیری مطلب دا کسره نه نو دوه کسرونه جوړه او واو چې دا سره ضمه تقدیری او دا کسره حقیقی ده. پوه شئ نو د کسری حقیقی د کسری تقدیری نه ضمه تقدیری تتل او بیا د ضمه تقدیری نه کسره حقیقی تتل دا چونکی ثقل پیدا کوي نه ثقل لقدمون لپاره دا واو ضرب شوی دی یعید د جوړ شوی دی. پوه شئ د کسره تقدیری نه ضمه تقدیری تتل او د ضمه تقدیری نه بیا کسره حقیقی تتل دا څه بیان دی. پوه شئ نو موږ د دې یعیدو کو په یا کې قاعده چلل دا په یا کې څنګه چې په یا کې سره غل کسر تقدیر راغله نو بتعیدو اعیدو او بنعیدو بری قولو راغلي نو بتعیدو اعیدو نعیدو په دې ذکر کې نو چې پر د الباب چې باب ټول سری یو چې مشاکله لپاره. پوه شئ نو موږ چې په دې کو په دې ومنو اوس په یو هابو او په یو زاو کې په دې کې څه حساب ده په دې کې هم واو حذف شوی دی کنه قرآن مجید کې یهابو ذکر شوی دی یهابو او یزعو او یسعو نو دله بس سوی نو دی وایي چې لکه ما خدای ته ویلي چې واو واقع شي د یا او د کسری په منځ کې دا کسره عام ده که کسره حقیقي او که کسره تقدیری وي کسره حقیقي او که کسره سوي دله کې دا یهابو یو زعو د فاصل کې هو دی وایي دا کتاب ولوي چې دا فاصل کې یو هبو او دا څو جو بیا څه شروع شو او بیا څه شروع شو کنه یو غلغه خبره کوم چې زموږ کما وکړو چې لکه یا د کسرینا ضمه تتللو
دا کسری تقدیری نه زمه تقدیر او زمه تقدیر نه کسری ته یو خدا ستلو او بل دا ستلو چې حروف القی به راغلي لګي سبق راغلي او حروف القی هم ستللی یو حروف القی ستللی او یو د زمینا زمه کته د کسری تقدیر نه زمه تقدیر نه زمه تقدیر بیا کسره حقیقت دا هم ستلو دا د څه کنه بچ کولو لپاره منګه دیګه فتح ورکړه دی عین کلمې هم څورغله فتح ورکړه لګینه څه جوړ شو یو هغه نو هغه واچا د شي نو په اصل کې کسره موجوده و پوه شئ معنی ها دا یو هغه باندې یو یو نو بیا خدای خبره وکړي بیا په یو هغه کې دا یو هغه د څنګه جوړ شو نو عین دا حروف القی چې کنه حروف القی دا هم ثقيل وا او کسره هم ثقيل وا حروف القی هم ثقيل او کسره هم ثقيل وا د دې حروف القی باندې زبر راوستو او یو هغه یو څه ودلو پوه شئ خدای عام سلفیان وایي المسری او رسول زاده خبره کړې چې وو واقع شي د علامت مضارع مفتوح د کسری به مېسي یا وو واقع شي د علامت مضارع مفتوح د فتحې به مېسي اوس علامت مضارع نو کیا راغلی او الف راغلی او واو راغلی او کار راغلی اوس په یو عیدو کې ولې قانون نه چلیږي نو المسری ولا سوي چې ما دې چې وو واقع شي د علامت مضارع مفتوحه او د کسری به مېسي او دلته لا یې چې په یو عیدو کې ولې نه چلیږي دوی چې دلته کې ته چې یا واقع شوی دا دلته کې کله قانون دا چې ګوره وا واقع د یا او د کسری به مېږي د بقره چې یو نه دغه شي کنه حذف شي خو دې وجه نه لګي ولا لګي دوی چې دا یو عیدو په ازل یو او عیدو سو د باب افعال دی وجه سره نو ما خدا دې چې وا واقع شي د کسری او د یا به مېږي دلته وا واقع شي د الف او د کسری به مېږي بدی کې دې چې څه کنده هغه تاسو پوه شئ د دوه د خبره تر باندې ها د دوه پای په خبره باندې پوه شئ اځه بس دا اسانه خبره ده چې علامت مضارع مفتوح د کسری به مېز کړی شي کنه بس دا خبره ده نو چې په یو عیدو کې څنګه تلېږي چې واو واقع شوی دی د ضمیر او د کسری په مېز کې او ما ویلو چې د علامت مضارع مفتوح او د کسری په مېز کې موقع دي ا دې سوي چې په یو عیدو کې څنګه نه چلیدل چې په یو عیدو کې دا واو د یا او د کسری په مېز کې نه بلکې دا اصل کې یو اوعد لکه چې باب افعال اکرم یکرم تکریما به باندې ها دا یو هغه چې د حاله چې دا فتح ورکړه چې دا د ثقيل په یو ځای کې خو حروف القنا عین حروف القنا عین کسره په یوزاد راغله کسره په زواد د عین یا لام په مقابله کې حرف القنا تل ثقيل دي د عین یا لام په مقابله کې تاسو کتاب وګورئ د عین او لام په مقابله کې حرف القنا دا ثقيل دي هغه پاره نه راغلي حرف القنا ثقيل دي او ځکه د دې په نه خدا دا وایي کنه چې دا په زور باندې چلول دي نو دا الموسیقي ولو چې دا څه لکه تطویل لا طائل سپای دا به دې کې دا به فائدې تطویل دي د دې څه فائدې نشته ده دا یا خامخا خبره وګورئ بیا پکې دا کوي چې را نور څنګه لیکلي دي چې دې وعلي عیدنا دا دغه څنګه عید چې دا لکه امر راځي عید په اړه څنګه او تعیدو علامت مضارع کا باخره کې ساکن کړل او نه به راځي لا توعید لا تعید کنه لا توعید لا تعید او بیا ودي ظرف راځي موعد او علامت راځي میعد نو دا میعد الباصر دو میوعد سو باندې کې میوعد نو یدل کې قانون چلی درته کوم قانون چلی درته میزان والا میزان والا قانون په دې سیمن کې بیان کړی دی چې هغه واو ساکن وي مظهر وي قابل له حرکت نه وي او د تر هغه بالکل سوجود نه مقابله کسره وي نو واو په اسره بجیږي هغه مسیو ولا سره خبره کړی دا وای واو ساکن مظهر بعد کسره یا شو چې واو راغلی ساکن وي نو ساکن دی کنه ها مظهر دی مظهر مطلب دا چې مدغم نه دی وس په اجلو ولا کې په قانون نه چلیږي په اجلو ولا کې ولې دا چې واو مدغم دی او بعد هغه وسطن کې باندې چلیږي دا چې واو د حرکت ورکول سبب موجود دی یوززتون باسو یوززتون وادر حرکت ورکول موجود دی لکه باندې واقع پوه شئ باندې ها نو دیو چې ولې څنګه کنه چې هغه دې دا فعل کې دا دغه حروف فعل نه دي عارضه دا کمزور حرف دی سره کمزور ما قبل حرکت دې موافق نه لري نو دا واو چې دا په یا سره بدل شوی دی واذا ان ما قبل الكسري د وجه لري دا په یا سره بدل شوی ما قبل الكسري د وجه نه
په عربیان دي کنه چې کله به حاجز راغلی نو هغه هم دا په داسره باندې لګا قنوتون نو ګورځل کې دا واو او د کسری په منځ کې حاجز راغلی حاجز مطلب معنی په کشته په منځ کې بل ارسته نو دا واو هغه چې په یاسر بل شي لقنیت درو شي نو با په کوم دی چې وای معنی وي نو الله کې د ماقبل د کسری د وجنا دا واو په یاسر بدلی نو دلته خو معنی نشته نو ځکه دا واو چې د په ماقبل کسری د وجنا په یاسر کړل پوښښ هغه پوښښ وګورئ خالد وتقول في الحاق الضمائر ادبه چې کله دې سره ضمیر ملحق شي نو بیا وایي چې وعد الى اخره ويجوز في وعدت او جائز بوعدت کې ادغام الدال في التاء ننباسل د دال پتا سره لقل بالمخارج لکه چې دې مخارج سری د نذیریه ودا المستقبل يعد الى اخر اصله يوعد اصل الذي يوعد فحذف الواو واو حذف کړ شو واو ولې حذف کړ شو دا يعد قانون ولا چې دا ولې حذف شوی دی لانه يلزم الخروج من الكسره التقديريه الى الضمه التقديريه ومن الضمه التقديريه الى الكسره الحقيقيه اذا لګي د کسری تقدیرینا مطلب څه دی یا د کسری تقدیرینا بلول زمای تقدیری د زمای تقدیری څه شری او بیا بل زمای تقدیرینا بس ته دي ومن تو هذا تقین نو دا خډه درون کار دی چې یو نه بلته دی د بل نه بلته دی ومن ثم الذي ودنا لا يجيء لغتنا على وزن فعول وفعيل الا حبك ودئل وإذا دې کسری نه زمې ته تل او د زمې نه کسری دل دا چون کې ثقيل دي نو په عربو کې د څه مثالونه صرف یو ویل کا چې کسری نه ورستو زمې راغلي د زمې نو کسری راغلي دا هغه په صرف لك فعل لك حبكون وزن دي حبكون او دغه دې نه دوئلون دوئلون دا اوسو یو دوئلون چې دا خو لکه یو قبيله مشر نوم دي او لسوي دوئلي راغلي دي کنه دوئلي او یا وې دا سارو یو قسم دی او حبکون چې کنه دا وې دا زګین نوم دی یو د مشر د یو زګی د بادشاہ نوم دی بوت نه ها وحذف خ نو دی وې چې لکه په یعیدو کې و دا قاعده د څه شواله چې واو واقع شي دا یا او دا کسری به منځ کې نو دی چې دا یا د کسری تقدیرینه زمای تقدیری ته تل او بیا زمای تقدیر کسری ته تل نو دا خو خبره چې صحیح وځه نو بیا په تعیدو اعیدو کې خو کسره تقدیری نشته ده نو بدی کې دا ولې قانون چلے نو وای دي وحذف في تعيد واخواته او حذف کله شوی په تعيد او اخوات لري کې ايضا للمشاکله دوجنه مشاکله د مشابهت نه پوه شئ چې دا د مضارع لپاره هم د مضارع خان بیا وایي چې په دې کوم مشاکلت ده نو په یو زغو په یحبو په دې کوم مشاکلت نشنال ده بس کې وحذف في مثل تزغو او په حذف شی په مثل د کتو کې لئن اصله توزيع ځکه اصل لري سره توزيع فحذف الواو واو چې لا حذف کړل شوی دی ثم جعل تزعو بیا وجه تزعو د نور شی ولې نظرا الى حرف الحلق دغه لګي کتنی صدا حرف القدا لان حرف الحلق ثقيل ذكر في القصر ثقيل والكسره ايضا ثقيله او كسرهم سره ثقيله فاودلت الكسره فتحه نو کسره بس سره بدل شو نو بیا وای دا په یو عیدو کو یا راغل دا و راغل یا او د کسری به مینس ګندل ولا بدله ولا تخذو في يوعد لان يوعد اصل الذي سره اوعد او دا بل اول جواب ورکړي چې اوعد نه له بس دا علامه مضارع مکتوب کې نشته الامر عد عدو عدا عدنا الى اخره الفاعل واعد بديك سنكي المفعول موجود بديك سنكي الموت موعد نام بخفل سره والاله میعاد دا وای وګوره مونږ ته پته ولې چې دا په خپل اصل نه لګا نه بیعیدو کې او په میعادون کې او په دې کې مونږ ته بلګه څنګه پته لګي چې دا په خپل اصل لګا نه دا مونږ باز مثال شروع کړل او مثالو کې دا واو کلمه د فا کلمه قبل کې واو پکار دی هغه پکار دی لکه نشته نه چې نشته نو خامخا چل به بګی شوی نه چل سره نه چل بګم چې لکه اصل لري میعادون نو بیا فقلبت الواو یا دا واو دې نه به سره بدل کړل شولې یکسرت ما قبلها ما قبل بسنه وهم يقلبون بالحاجه و دا عربيان چې دا بدلوي
دا ما قبل د کسری د وجې نه واو په یا سره بدلی عربیان بدلوي د ما قبل د کسری د وجې نه په یا سره حرف علت بدلی بالحاجز سره د حاجز نه چې مېز کې به فصل موجود وي لکه قنیه چې بدل کې څنګه وو فبغیر حاجز يكون اقلب نو چې بغیر د حاجز نه یعنی چې دا واو ساکن نه غره مکه د کسره نه وي نو بیا خو په خپل باندې بغیر د حاجز نو بیا خو لکه دا ډیر ځت بدلون کوي لکه پوه شو نه باندې دا په خامخا بدلیږي بس ده دا مثال ختم شو خلاص